پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی په هفته کې د بابا او د ادې یا د بابا او د ادې یا دواړه یا یو یا بل رالی زیارت دی وکړي. زیارت چې دی وکړي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ته بیا د هلته ودرېدې یاسین شریف دی ووایي الله پاک به دا ستا ټولې ګناوې در معاف کړي. الله پاک بستا څه وکړي؟ الله پاک بستا مغفرت په دې وجه باندې وکړي چې ته رالې د بابا او د ادې زیارت یې وکړي او بیا د سوره یاسین ووایي. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي کله چې یو سړی سوره یاسین ووایي راشي د بابا قبر له یا د ادې قبر لره دومره ګناوې الله ورمعافوي لکه د سوره یاسین څو حروف دي. یاسین دا یا را واخله سین را واخله نون را واخله صحیح سو دا درې حرفه بلل کیږي. که بله مسله پکې وایي چې بیا نه حرفه بلل کیږي خیر. اوس په دې ځای کې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ته چې کله د بابا قبر لره رالې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یو سړی به چې مري دی به دومره دینداره نه وي چې د الله په دربار کې پیر سي الله پاک معافي ورته وکړي. دونه نیکۍ به وي لکه غر را واخله دا مړی به په خپله له الله پوښتنه وکړي الله دا دونه نیکۍ د څه وې الله ورته وفرمایي دا ستا زوی یا ستا لور یا ستا میرمن یا ستا خاوین یا ستا ورور یا ستا خور یا بابا یا ادې په تا پسې دومره دعاګانې کولې الله فرمایي دا هغه نیکۍ دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یو سړی به د الله په دربار کې وبخښل سي الله بیا به دی د الله څخه پوښتنه وکړي الله پر چیش دې وبخښم زه خو دونه ښه سړی نه وم الله ورته وفرمایي ستا یو زوی یا ستا یو بچی وه په تا پسې دومره ډېر استغفار وایي د هغه وجې الله فرمایي ما عفه درته وکړه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي زما امت دومره بهترین امت دی دومره الله فضل و احسان ورسره کړی دی چې مري ډېر ګناهګاره به وي دی چې قبر لري چې ګناهګاره به وي چې د قبر بیا قیامت پر ورځ راپورته کېږي الله به خلاص کړي هغه به ولې هغه به قریبانو دعاګانې ورته کړي. قریبان پیغمبر علیه السلام مبارک له یو سړی رالی خلک ستا هغه وایي و یار هر سړی پوهېږي خپل عمل یې پوهېږي زما الحمدلله و تا ته پیدا نه کوي یا کوي. پیغمبر علیه السلام صحابي رالی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ویلې ول یا رسول الله زما ادې وفات شوله زه غواړم نو دې وصیت هم نه وکړي نو زه غواړم چې په دې پسې یو داسې خیر وکړم چې هغه و دې ته بیا ثوابونه رسېږي. څه وکړم؟ د قرآن ختم پسې وکړم کلمې ورپسې ووایم استغفار ورپسې ووایم د الله رسول الله ورسه داسې علاقې لره ولاړ سه چې هلته اوبه نه یو څا وکینده بیا دا څا چې دی اوبه یې وکړې علاقې والا دپاره بس دا وقف کا دا مطلب په خپله ادې پسې که بیا دی رالی وګرځېدی په کلي په کوڅو کې چې چیرې اوبه لیرې وې یا اوبه نه وې بیا د هغه رقم چا به پر سرو پر وژو اوبه راوړلې په لاسو کې اوبه راوړلې بیا قرار یو څا وکیندی څا چې وکیندی بیا یې ویلي الله دا څا د دې اجرونه ثوابونه زه خپلې ادې ته وربخښم. نو ثوابونه پس له مرګه سته. پیغمبر علیه السلام مبارک چیش ورکړله مشوره ورکړه ول ورسه داسې وکړه چې ته په کومه علاقه کې اوبه نه یې هلته د اوبو اساني ورته جوړه کړه. اوس هم د هغه خبره ده څوک مسجد نه لري ورسه په علاقه کې مسجد ورته جوړ کړه. یو سړی چې د هغه په کلي کې مطلب اوبه نه لري څا ورته جوړ کړه. یو هغه لاس مشین چې کم بلل کېږي هغه پمپ بلل کېږي هغه ورته ولګوه. یا یو څوک په کلي کې سکول نه لري سکول چې دی هغه ورته جوړ کړه. یو څوک په کلي کې مطلب د جنازې ځای نه لري د جنازې ځای چې دی هغه ورته جوړ. دا ټولې خبرې دا هغه خبرې دي چې الله پاک پر دې باندې وچا ته اجر ورکوي ثواب ورکوي. الله دې موږ ته رانصیب کړي الله دې رانصیب کړي. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چا قرآن یاسین شریف یو واره ووایي د لسو قرآنو ثواب الله ورکوي. یو روایت دا هم ترمذي را نقل کړی دی. اوس به ته وایي چې اشه مولوي صاحب نو د دې بعد بیا موږ خالي سوره یاسین وایي قرآن به نه وایو یا خبره دا نه ده. پیغمبر مبارک فرمایي که چا درې واره قل والله شریف وویله دا داسې لکه یو واره چې قرآن ووایي نو بیا ته قرآن نه وایې نو چې د درو وارو قل والله دونه ثواب دی نو د بس ته قرآن بیا څو ثواب دې ته بیا ول نه ګورې. صحیح سلو الله پاک دې موږ ته رانصیب کړي الله دې رانصیب کړي.
داسې دې الله پاک را نصیب کړي چې الله پاک را څخه راضي هم سي په دې باندې او د هغه قرآن زما او ستا د شفاعت سبب هم جوړ شي او د هغه قرآن زما او ستا دپاره د مغفرت سبب هم جوړ شي.